د عاشورې ته عاشوره ولې وینو کم تاریخي واقعیات په دې کې راغلي دي ما ځان سره جمع کړي دي. یو وجه خدا چې عاشوره د عشرون نه دی عشرتون نه دی نو دا په لسم تاریخ باندې چونکې عاشوره د ځکه وته عاشوره وایي. بعضې خلک ویلي دي په دې ورځ باندې لس واقعات شوي دي عظیم واقعات په تاریخ کې شوي دي او څه خلک وایي لس پیغمبرانو سره الله تعالی په دې کې مرسته کړې ده. دا واقعات کم دي. یو واقع په دې کې دا ده په دې ورځ باندې آدم علیه السلام پیدا شوی دی. دویم نمبر دا چې نوح علیه السلام په قوم چې کله طوفان راغی نو د عاشورې په ورځ باندې الله رب العالمین هغه طوفان ختم وکړو او نوح علیه السلام کشتۍ په جبل جودي باندې ودرېدله واستوت علی الجودي دا 10 محرم الحرام دی. دریم نمبر حضرت یونس علیه السلام چې کله د مې خېټې ته لاړو او د مې د خېټې نه کله راوتو دا هم 10 محرم الحرام دی عاشوره ده. څلورم نمبر حضرت یعقوب علیه السلام چې د حضرت یوسف علیه السلام سره کله ملاقات لتلو نو هغه ورځ هم د 10 محرم الحرام و دا د عاشورې ورځ وه. او پنځم نمبر حضرت یوسف علیه السلام چې کله د جیل نه راووتو او بادشاه وګرځېدو د مصر دا هم د عاشورې ورځ ده. شپږم نمبر حضرت عیسی علیه السلام او مسیح علیه السلام د عاشورې په ورځ باندې پیدا شوی دی. اووم نمبر سلیمان علیه السلام ته تخت شاهي تخت او بادشاهي حکمرانی ورته د عاشورې په ورځ باندې ملاو شوی ده. او اتم نمبر ایوب علیه السلام چې 18 کاله په کټ باندې بیماری کړې وه د عاشورې په ورځ باندې د کټ نه راپاڅېدلی دی او الله رب العالمین ورته ویلي چې ته په دې ډن کې ولامبه دا ځمکه و په دې خپه باندې چینه به پکې پیدا شي وم لامبه پي وم ته وسکه الله رب العالمین به ستا د بدن بخښي نو دا هم د عاشورې ورځ ده. او نهم عیسی علیه السلام چې کله رفع سماوي اسمان ته کله ختلی دا هم د عاشورې ورځ ده. او لسم نمبر چې کوم تاریخي واقعات د نبی علیه السلام جگر گوشا او د نبی علیه السلام نو سے د حضرت فاطمه او د حضرت علی بچے د جنت د شبابانو سردار حسین رضی الله تعالی عنہ د خپل ملګرو سره د کربلا په میدان کې 15 یا شهدا او 2 یا شهدا چې هغه په ګراو لګیدل او شهادتونه هغه ته ملاو شو دا هم د عاشورې ورځ ده. دا لس واقعات پکې شوي دي. په دې وجه مفتی محمد شفیع رحم الله لیکلي دي امام سیوطی دا خبرې لیکلي دي چې په دې وجه باندې دی ته عاشوره و یو دا لس واقعات په دې ورځ باندې شوي دي ځکه ورته دومره عظیم اهمیت ملاو دی. نو په دې لسو کې صرف د حسین لسم خبر پکې رالاله د دې نه علاوه 9 واقعات نور شوي دي او علما پکې دا هم لیکي احادیثو کې راغلي دي چې کله دنیا ورانیږي او آخرت برپا کیږي وای دا به هم د محرم الحرام ورځي کائنات دا هم یو روایت موجود دی چې دنیا به هم د په دې ورځ باندې ختمیږي. دا د عاشورې د ورځې هغه واقعات دي چې ستاسو مخکې ما بیان کړل. د دې نه علاوه د عاشورې څه واقعات نور هم دي چې دا روایتو کې راغلي دي. د خیبر غزا دا په محرم کې په دې میاشت کې د خیبر غزا شوې ده. د قادسیې جنگ مشهور جنگ دی قادسیه چې سعد ابن ابي وقاص د رستم په مقابله کې عظیم فتح الله ول ورکړی وه په څلورم ورځ باندې دام د محرم میاشت ده او 14 هجري ده. یو په اسلامي تاریخ کې یو ډېر لوی بیماري راغلی وه طاعون عمواس ورته وایي 18 هجري کې د محرم الحرام میاشت وه شام او عراق باندې ډېر لوی یو طاعون راغلی او په یو کور کې پکې 50 او سلسل کسان په هغې کې په یو کور کې هغه وفات شوي دي. ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه په دې طاعون کې هغه وفات شوی دی. د محرم په میاشت کې حضرت امیر معاویه صاحب ته د شام گورنري ملاو شوی وه د حضرت عمر په خلافت کې. د محرم په میاشت کې مصر فتح کړی دی حضرت عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه دا د محرم میاشت ده 24 هجري کې. او د محرم په میاشت کې هم په دې 24 هجري کې حضرت عثمان صاحب ته الله تعالی خلافت ورکړی دی په دې میاشت کې. او محرم 61 کې بیا حسین شهید شوی دی. په 67 هجري کې د محرم په میاشت کې عبید الله بن زیاد کوم چې حسین وجلو الله دام کې پر کردار دورسو او د دې بدبخت نم امت بیا خلاص شو. دا په 67 هجري کې د محرم په میاشت کې دا تللی دی. او په دې 74 هجري کې د محرم په میاشت کې عبد الله بن عمر وفات شوی دی. یعنی تاریخي واقعات د محرم په میاشت کې راغلي.